محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده تاسو به د تپنیل نه اندازه د لګولي نو د کتلو سره سره ویډیو مکمل وګورئ چې مکمل خبره ستاسو ذهن ته دا راشي. که به تاسو باندې ډیر زیات سختترین او مشکل حالت راغلی وي نو دا وظیفه د هم ستاسو لپاره ده. الله پاک به د دې یوې وظیفې په برکت باندې ستاسو مشکل د ختم کړي، کو ستاسو رشته نه کیږي یا ستاسو حاجت نه پوره کیږي یا بل څه مشکل دی، ان شاء الله عزیز د وظیفې برکت به دا وي چې ستاسو هر عمل نه به کیږي. ستاسو کاروبار نشته دی، رزق کې تنګسیار ده، پیسې نشته دی، روزګار نشته دی، ان شاء الله د الله پاک رضا نه کلک امید ساتم چې الله پاک به ستاسو هر مسله دا به ختمه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نه چې محترمو زما کومه وظیفه ده ان شاء الله العزیز په یو څو ورځو کې به الله پاک تاسو مشکل دا ختم کړي. په دې ټاپک باندې موږ ویډیوګانې کړي چې تاسو ورځې دا وظیفو کې مشکل به ختم شي، یا څلوېښت ورځې یا یو څلوېښت ورځې یا دغه رنګې یوویشت پېرې تاسو دا وظیفه وکړئ یا یوویشت ورځې وکړئ. خو نن چې کوم عمل دی انتهایی پاورفل دی، ایمرجنسي عمل دی محترمو، دومره ایمرجنسي عمل دی، دومره چې کلم تاسو ته څه مسله رااله، د تعلیم حوالې سره رااله یا د کاروبار حوالې سره رااله، د نکاح حوالې سره رااله، دغه رنګې معاشرتي مسله تاسو ته رااله نه حل کیږي، نو همدا وظیفه د خپل ژوند معمول ساده کوي. ان شاء الله العزیز په سکندونو کې به ستاسو مسله دا به ختمیږي، ځکه د الله پاک یو نوم دی او دغه نوم ډیر زیات ناشنا تاثیر دی. محترمو تاسو به لا وظیفه کړې نه یي، ان شاء الله مکمل یقین سره کوم دا وظیفه وکړله لا پوره شوې به نه یي، د وظیفې به خپل اثرات د محترمو دا به ښودلي وي. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه‌کار به داسې شي چې تاسو به یو پیره د مانځه والا درود شریف ووایئ. د مانځه چې کوم درود شریف دی تاسو یو پیره وویلې، خو ټایم د دې لپاره د ماسخوتن د مانځه نه بعد، اصل کې د ماسخوتن د مانځه نه بعد دا ټایم ځکه چوز کوله دغه ټایم کې څوک داسې نه وي چې هغه تاسو ته ټینشن درکړي، تاسو ته مسله درکړي، دغه رنګې ډسټربنس دغه ټایم کې نه وي، څوک سټډي کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. نو ماسخوتن د مانځه نه بعد به تاسو یو پیره درود ابراهیمي ووایئ او زر پیرې به یا مجیبو ووایئ، زر پیرې یا مجیبو یا مجیبو. بعضې وخت کې هلکه ذکر کوي یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، نو داسې نه ده ټیک، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو مطلب ده چې ای دعا قبلونکي، نو 1000 پیرې یا مجیبو ده ووایي او کم مطلب دپاره کې د کم مقصد دپاره به کې دا به ذهن کې ساتي انتهایی عجزې سره، چې څومره به کې عجزې وي ان شاء الله عزیز الله پاک به دله هره مسله دا به ختموي. چې کله 1000 پیرې برابر شو نو وروسته به بیا یو پیره درود شریف ووایي او بیا به د هغې نه بعد دعا وکړي. چې کله یې دعا وکړله او دعا کې خپله مسله د الله پاک ته دا وړاندې کړه، ان شاء الله عزیز الله پاک به ستا هره مسله دا به حل کوي. دغه رنګې که څوک دا غواړي چې زه د خپل خاوند دپاره دا کوم یا د خپل ورور دپاره کوم یا خور دپاره یا ترور دپاره یا پلار دپاره یا بچو دپاره، نو د هر چا لپاره دا وظیفه دا کولی شي. ان شاء الله العزیز ډېر زیاته اثر لري. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.